چه علماء طبقه ته دا ډیر زیات وام کتاسو سلفیت دی ته وایي چې د مجتهدینو بیزتی پکې کیږي ځکه موږ نه اهل حدیث کیږو. زه درته اول وام ته چې د مجتهدینو څومره صفاتونه کینو کوي پتا به هیڅ پابندی نه. ته چې د مجتهدینو څومره جایز احترام کې بالکل کوا او دا بم تعالی اختیار وي. کستا په مخ کې د اهل الحدیث یو چونی هم د یو مجتهد بارکه د قران او د حدیث خلاف خبره وکړه او د یو مجتهد داسې بیزتی وکړه چې قران او حدیث داغه نه منع کړی وي نو په اکا ټیم باندې هغه نه سپېړه ورکا او داغه نه برات وکړه. عرض دا شیطانی شبهه دي والله چې مونږ قران او حدیث منو ائمه منو مجتهدین منو خو مونږ وایو قران او حدیث د مجتهدینو نه اوچت دي. خلق وی چې دا مجتهدین د قران او د حدیث نه اوچت دي کوي نه خو د خلکو نظریه او عمل په دې انداز باندې روان دي. کني احترام د مجتهدینو مونږ کو قرآن ته مونږ تیار یو احادیث د رسول الله علیه السلام منلو ته مونږ تیار یو. الحمدلله په دې مخرز مکه باندې وګوره که خالص توحید بیانې توحید په ذات او صفات په مسله د اسماء او صفاتو کې کامل توحید چې بیانې اهل الحدیث بیانې رد شرک چې کوي رد بدعات او د رسم او رواج چې کوي اهل الحدیث عالمانه کوي. صحیح رسالت مسله چې بیانې اهل الحدیث بیانې نو علماء ته درخواست ده چې تنظیمونه جنډه پرستی کتب پرستی اکابر پرستی پریږدو که دی عوام ته موږ د قران او د حدیث صحیح بیان شروع کو دا عوام به موږ سره د دې زوړ حل نه زیاته مینه کوي. ای په موږ ځانونه قرباني مالونه به زموږ نه قرباني کوم واقع دي ته د قران او د حدیث دا پیغام ورمخه تکو د الله نصرت او امداد به موږ سره پښدې شرط چې دا ضد پریږدو او قران او حدیث ته متوجي